راځي د ټولو نه مخکې خو د دې بابا د خپل بچی ته فریاد او جړه انګولا چې کړی دا اورو او بیا در سره یو شارټ پیغام چې دین هغه شروع کوم. راځي د مسافر چې کوم دی د خپل پلار د ډیر وخت بعد چرته رینګ کړی دی په ټلیفون باندې او په ایمو باندې، ها او پلار ورته پړې جوړیدونکي आवाज باندې جواب ورکړی دی. راځي د دې دا ټلیفون رابطه ګورو بیا یو څه خبرې کوو. ته پته هم کارو که ما موږ را کار لیکلي دالک نه ته وایره باندې ما دا یې دالک وځو یو کار که تا باندې کړی دی 70,000 روپۍ را لیکلي خدای یې په سر منګر ساته په زیات تفصیل وګورله او وایي دا بعد ساته سره د یاران افلا نشي دا افلا نشي دا زما نظارېږه دا زما نظارېږه ته تا مدیده بسوي چې مدیده به نوزنې ولیده وأعوذ بالله من ولده ديني ولده ویډیو ګانې کو فیسبوک هم کو ویډیو ګان ته علاوه موږ هم راوړو ستا به ټیم ساتم لکه کدي نه ټول خرچه راکړی مخامخ خو ته ته مې خرچه دې دغه نه دا یو زه سواري نه یم زما نوم دی رمبو چیکه وکړه تا چې ما ته پلار ویلې په دې اختر کې به تا داسې ویلې اسلام علیکم اختر دې مبارک شه یوه خبره په اختر د خدای اختر دې سلام ته وکړه ما ته چېرته پلار ودرې کرنګ دې کوله که هغه جیله کمین چې ته وګورله دا چې څه وایي دوی د بار مې د نن یې لال خدي تاسو د دې پلار دردیدونکي خبرې چې کوم دی هغه واورېدي چې خپل بچي ته یې وکړي که نه. ګورئ د پلار چې کوم دی څومره د خپل بچي نه خفه دی غمجن دی لیکن بیا هم خپل بچي ته چې کوم دی که نه هغه خیره نه کوي. پوه شوې په خبره ماله دې نه دي رالیږلي خو الله رب العالمین دې تل او آباد او خوشحاله ساتو او په دې په هغه دعا کې د دغه یاران دوستان چې کوم دی نه هغه هم رایاد کړل. مور پلار چېرته هم خپل بچي ته په وس سره خیره چې کوم دی نو هغه نه کوي بددعا نه کوي. که زړه د خپل بچي نه هر څومره خفه وي که نه خو خپل بچي ته چې کوم دی هغه بددعا نه غواړي. صحیح ده نو د خپلو مور پلار خیال وساتئ. کوم چې مسافر رونه دي او دلته که دي او که په بهر ملکونو کې دي په خپل ماهانه تنخواه کې د خپلو مور پلار څه نه څه حصه کوئ یا چې کوم دلته مزدور کار دي که نه سهار وځي خپل مور پلار ته آواز وکړه ابا جانه پلاره مورو زه چې کوم دی نو هغه لاړمه بیا چې دا غاړې راځي که نه یو د فروټ یو دانه ورله راواخله که پیسې نه وي که نه یو دانه ورله راواخله هغه ورله پټه ورکړه. د دې دا زړونه نه دي دا ډېر زیات نازک دي دومره نري زړونه را دو پاتې شوي د دې بوډاګانو زمونږ د ستاسو د مور پلار او چې یو دعا یې درته وکړه او د عرش سره دغه راوواله که نه مزې به کوې مزې. پوه شې دا مور پلار ګورې ستا دپاره جنت هم دی یا ستا دپاره جهنم هم دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي هما جنتک و نارک دا مور پلار ستا دپاره یا جنت دی یا ستا دپاره جهنم دی. پوه شې د دوی په ذریعه باندې به یا ته جنت ته داخل شي د دوی په ذریعه باندې به یا په جهنم کې داخل شي او بیا پلار چې کوم دی دا ستا دپاره د جنت دروازه زما عزتمندو. نو خپل پلار ته کوم چې مسافر دی خپلو والدینو ته زما عزتمندو مونږ ډېر اورو داسې ډېر مونږ ته ملګري وایي او دغه شانتې والدین راته وایي چې هلکه څنګه ته اکثر ته مونږ ته پوښ وکړو چې بچي در سره رابطه کوي یاره جي زمونږ سره خو رابطه نه کوي د خپلو ښځو سره چې کوم دی نو په ګنټو چې دی نو هغه لګي. دا ډېر د افسوس خبره ده. ګوره یو 2 منټه یو 3 منټه یو 4 منټه د خپلو مور پلار سره کوم چې مسافر دی خبرې ضرور کوئ. دې ستاسو د اواز ته لیوال ناست وي تږي ناست وي. پوه شوې په خبره چې کاش ما د خپل بچي سره چې کوم دی خبرې وکړلې ما د خپل بچي سره چې کوم دی هغه په لایو ټلیفون باندې چې دی نو خبرې وکړلې. لیکن افسوس په دې خبره چې اکثر زموږ مسافر رونه هغوی چې کوم دی په دې ډېر الله پروايي کوي زما عزتمندو. نو د خپلو والدینو چې کوم دی خیال ساتئ. خپلو والدینو چې کله تنخواه واخلي که نه یو 500 یو 1000 روپۍ دا چې کوم دی د خپل مور پلار له پټې ورکوه. مور دا ستا خرچه ده. دغه شان چې کوم والدین بیمار وي او سهار ته چې کوم دی د هغې نه تپوس وکړه مورو ستا ګولۍ شته که نشته دی ستا ګولۍ پوره دي که پوره نه دي. په ایمان د ټایم په دې د دې زړونه دومره دعا کوي که نه دومره خوشحالېږي که نه او په لږ څیز باندې ګوره ډېر خوشحالېږي بې انتهایي خوشحالېږي. د مور پلار دعا نه ده دا رد کېږي نه. ګورئ د مور پلار دعا نه ده دا رد کېږي نه دا الله رب العالمین ضرور قبلوي. دغه شانتې خیره چې کوم ده که نه هغه هم اکثر نه رد کېږي او چې خیره یې درته وکړه که نه زما عزتمندو نو ګورئ بیا به تباه و برباد ګرځو. ګورئ په دنیا کې الله رب العالمین د مور پلار هغه خیره او د مور پلار هغه د زړه هغه ازار چې کوم دی هغه په دنیا کې دی بچي ته ښایي چې بچیه
ها تا د خپل مور پلار سره داسې سلوک کړی دی ستا سره به کېږي زما عزتمندو. د خپل والدینو هغه خیال وساتئ، د هغوی قدر وکړئ، د هغوی احترام وکړئ، د هغوی عزت وکړئ، هغوی ته د باچاهت درجه ورکړئ زما عزتمندو. دا موږ او تاسو څه کوو زما عزتمندو؟ د ښځو په سازش کې، د ښځو په خبرو کې مه راځئ، د خپلو مور پلار قدر وکړئ. که نه نو قسم په الله دا یو داسې سرمایه ده چې دا نه ته په دولت باندې حاصلولی شي، نه په مال باندې حاصلولی شي، نه د دنیا په بل یو څه حاصلولی شي. دا چې کله نه وه که نه بیا به تا ته پته ولګي، بیا به ستا اولاد هم وي، بیا به ستا مال هم وي، بیا به ستا بچي هم وي. لیکن د مور پلار کم خواږه چې کم دي که نه او په دوی کې کم خواږه پراته دي په بل څه کې نشته زما عزتمندو. د مور پلار قدر وکړئ، احترام وکړئ، عزت وکړئ، هغوی له مینه ورکړئ، هغوی له محبت ورکړئ، د هغوی سره په داسې طریقې باندې میلاو شئ چې په هغه طریقه باندې هغوی خوشحالیږي، د هغوی سره گپ شپ لګوئ، د هغوی سره د خندا خبرې کوئ، هغوی خوشحالوئ. دوی ډېر زیات تنګ شوي وي په دې دنیا کې، بیا خاص کر بیماران چې وي هغوی ته داسې خبرې کوئ، خوشطبعي له هغوی سره کوئ، خوشطبعي چې په هغې سره باندې هغوی خوشحالیږي زما عزتمندو. په داسې طریقه باندې د هغوی سره میل جول کوئ. انشاءالله چې مور پلار دې خوشحاله کړل که نه او دوی درنه په خوشحالۍ باندې لاړ که نه مزې کوه. پوه شوې؟ ویډیو به د ثواب په نیت د ملګرو سره ضرور شیر کوئ، هغه ملګرو ته چې هغوی په دې کې لاپرواهي کوي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.